نو کله چې کوم دی په پټه باندې د الله تعالی د مال نه خرج کول بهتر وي او کله په ښکاره باندې د الله تعالی د مال نه خرج کولو بهتر وي. بعضې مفسرین وي صدقه دا په پټه باندې ورکوئ او زکات دا په ښکاره باندې ورکوئ. بعضې وي چې زکات خو چېرې ستا مقصد دا وي چې دا خلک د دې نه عبرت والي او کوم خلک چې زکات نه ورکوي نو هغوی ته دا خبره ورمخې ته شي د هغوی سبق اخیستل او هغوی ته تعلیم ورکول ستا مقصد بیا په ښکاره باندې زکات ورکه که نه زکات په پټه باندې ورکه. صدقه بعضې وخت کې یو سړی په دې نیت باندې په ښکاره ورکړي چې دا نور خلک عبرت والي او دیم صدقې شروع کړي نو د هغوی د عبرت حاصلولو دپاره هغوی ته د صدقې د تعلیم ورکولو دپاره که یو سړی صدقه په ښکاره باندې وکړي نو په دې کې څه ګناه نشته دی بلکې دغه ټایم کې په ښکاره باندې بهتره ده چې دا نور خلک د صدقې چل زده کړي. نو الله تعالی وایي زما هغه بندګان چې هغوی مونځونه کوي او دوی خرج کوي د هغې رزق نه چې موږ دوی ته ورکړی دی سرن په پټه باندې وعلانیتا او په ښکاره باندې من قبل مخکې د دې نه ان یأتیه دا چې راشي یوم هغه ورځ لا بیع فیه چې نه به اخیستل او خرڅول وي په هغه ورځ کې ولا خلال او نه به دوستانه وي. قیامت په ورځ باندې به نه اخیستل او خرڅول وي او نه به څه وي دوستانه وي. قیامت کې به هر سړی نفسي نفسي وایي. پلار دا به د زوی نه تښتي، زوی د پلار نه، مور د لور نه، لور د مور نه، هر سړی به د یو بل نه تښتي دپاره د دې چې زما نه دا خپل رشته دار چېرته نیکي ونه غواړي. نور دا به نیزوار وي، ځمکه به د تانبي وي او هر انسان به د خپل مناسب عمل مناسب خلو کې ډوبي. نور نیزوار، ځمکه د تانبې او صرف د 2 قدمونو ځای به وي، صرف 2 قدمه دومره ځای به دې ته وي چې ته به صرف 2 قدمه چې کوم دی راغلی وي، نه به مخې ته لار وي، نه به دې طرف ته ځای وي، نه به دې طرف ته ځای وي. 50,000 کاله ورځ ده خو په بعضې مؤمنانو بندګانو به دومره لنډه شي دغه ورځ لکه د سهار 2 رکعته سنت. دا خلک به ولاړي د دې ټولو نظرونه به د الله تعالی په عرش باندې. عایشه رضی الله عنها غالبا هغه تپوس کوي، نبی علیه السلام فرمایل چې دا خلک به ټول بربنډ وي، ټول خلک به بربنډ وي، جامې به ورسره نه وي. نو عایشه بیبي تپوس کوي د الله پیغمبر دا خلک په شرمېږي نه؟ دی به یو بل ته نه ګوري. ورته وي عایشې دا دومره خطرناکه ورځ ده چې په دغه ورځ به څوک خپل ځان ته هم نه ګوري، ځان ته به فکر نه وي، د ټولو خلکو نظرونه به د الله په عرش باندې چې الله تعالی به څه فیصله کوي. او په دغه ټیم کې به دا خلک دومره تنګ شي، دی به وي یا الله موږ د جهنم ته لاړ شو، خو د حساب کتاب شروع شي. ولې دی خو لا جهنم لیدلی نه که نه، دی خو به صرف د قیامت سخته ورځ لیدلی وي خو د جهنم هغه سختي به یې نه لیدلې. نو دی به دغه ټیم کې وي چې دا سختی رانه لرې شي، نو خیر دی موږ د بیا جهنم ته لاړ شو، خو چې دا سختی لرې شي او الله تعالی حساب کتاب شروع کړي. نو په دغه ورځ باندې به نه اخیستل او خرڅول وي، نه به دوستي وي، نه به وروري وي، هېڅوک په دغه ټایم کې د هېڅ چا په کار نه راځي. یو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم به چې په دغه میدان کې به چغه لګي یا رب امتی امتی. نور ټول انبیا علیهم السلام هغوی به یا رب نفسی نفسی وي. په دغه ټایم کې به ورسره زار پیګري. ټول انبیا علیهم السلام خلک به راغونډ شي، آدم علیه السلام له به لړ شي، ای آدم علیه السلام ته زموږ د ټولو انسانانو نیکه د دنیا ابتدا د ستانه شوې ده، د انسانیت ابتدا د ستانه شوې ده، لہذا تا الله تعالی ته سفارش وکړه چې الله تعالی حساب کتاب شروع کړي. آدم علیه السلام به انکار وکړي چې د الله مخې نه شم. ابراهیم علیه السلام له به راشي، ابراهیم علیه السلام ته به وایي چې ته زمونږ نیکه او ته الله تعالی ته سفارش وکړه چې الله تعالی حساب و کتاب شروع کړي. یو پیغمبر له به خلک راځي، ابراهیم علیه السلام به هم عذر پیش کړي چې ما په 3 ځایونو کې توریه کړې وه. یو چې کله بوتان یې مات کړل، بوتان نو چې کله ترې نمرود تپوس وکړي دا بوتان چا مات کړي، هغه د مشر بوت نه تپوس وکړی. نو حالانکه دلته کې د ابراهیم علیه السلام مطلب دا نه و چې د بشر بوت مات کړي دي، دا خلک یې خاموشه کول مطلب و چې دوی وایي چې دا بوتان موږ له دا کوي. نو دا خلک یې خاموشه کول چې دوی په دې خپله خوله اقرار وکړي چې دا بوت څه نشي کولی. خو بیا هم توریه وه، دروغ نه و، توریه وه.
دویم چې کله ابراهیم علیه السلام بادشاه گیر کو نو هلته کې هم د توریه کړې وه چې ورته وی دا زما خور ده خبر ساره رضی الله عنها یادوله وي دا زما خور ده نو ټیک ته دغه ټایم کې 3 کسان مسلمانانو په ټوله دنیا کې لوط علیه السلام ساره بیبي او حضرت ابراهیم علیه السلام نو هلته هم ابراهیم علیه السلام توریه کړې وه دروغ یې نه ویلې توریه دې ته وایي چې د یوې خبرې 2 مطلب مخاطب یو مراد والی او متکلم بل مراد والی لکه نبی رسول الله په خپل توریه کړله هغه بوډۍ ته وی بوډۍ په جنت کې بوډایګانې ني دا بوډۍ خفه شوله نو نبی علیه السلام دا مطلب واغست چې ته په جنت کې خو ځوانه به بوډایګانې بني بوډۍ دا مطلب واغستو چې د نبی اسلام مطلب دا دی چې دا بوډایګانې به سره جنت ته نځي نو خبره یو خو دواړو جدا جدا مطلبونه واغستل نو دک شان دې ته توریه وی او توریه دا جایز ده نو ابراهیم علیه السلام توریه کړې دا زما خور ده نو ټیک ته خورې و اسلامي خورې و یو مسلمان د بل مسلمان روړ دی نو د خور کې دا اسلامي رشته او ور سره نو دویمه دغلطه او دریم دا چې کله دته دی نمرودیانو وی چې راځه موږ سره زو سیل لپاره د اختر په دې ورځ باندې نو دا دی انا سقیم زه بیمار یم نو بیمار دی روح په دې ټیم کې دته تکلیف وکنه چې د دې دا کفر او دا شرک په لیدونو دی خپاو کنه نو دا بیماری و دغه لپاره نو دروغ نه دی ویلې خو د دې درو خبرو توریه کړی دا بیا به ابراهیم علیه السلام ویل د درو خبرو د وجه الله تعالی مخې له نشم دغه رنګ هر پیغمبر دا خپل عذر پیش اخره کې نبی علیه السلام هغه به کوم دی په سجده باندې سر ایخي چغې به وي یا رب امتی اخره کې الله تعالی او فرمای محبوب سر وکشت کې حساب کتاب شروع کوما خدا راته وی حساب کتاب بر سره کی سوک ستا په امت کې شته دی نبی علیه السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه حساب کتاب د پر ورمخ ابوبکر صدیق رضی الله عنه چغې وی د الله پیغمبر زه د الله مخ نه نشم تللی زه به څنګه الله مخ نه زم الله تعالی ډېر په قهر کې دی په زور به نبی علیه السلام د الله مخې ته بوځي او په دغه ټیم کې به ابوبکر صدیق رضی الله عنه د الله تعالی د یری نه درې بیرې را پریوځي او داسې به نشي ودرېدی لکه څنګه چې د ګډې بچې پیدا شي دی ودرېدی نشي دک شان به د پخپو کې سا نه وي د الله تعالی د یری نه خو چې کله په درېمه پیره نبی علیه السلام د الله مخې ته د خپل شان مطابق بوځي د الله د شان مطابق او الله تعالی ورته د خپل شان مطابق وګوري نو الله تعالی به وفرمایي سره د حساب کتاب وکړو دغه ټول مال دغه ټول جان دغه ټول وخت دغه هر څه زما په پیغمبر او په ما باندې جوړه کړي دي هر څه به ما قربان کړي دي نو د الله تعالی قهر په رحم سره بدل شي امت سره به نرمي شروع کی هغه نه بس په حساب کتاب شروع کی نو نبی علیه السلام چې ابوبکر صدیق مهتګي دا هم زمونږ استاد د لپاره مهتګي چې زما د نور امت سره نرمي راولي نو دغه ورځ کې به هیڅ څوک د یو بل په کار ناراضي صرف د الله تعالی پیغمبر چې دا په دغه ورځ باندې بیا ټول انبیاء علیهم السلام د خپل امتونو سفارش شروع کی او حساب کتاب چې شروع کیږي نو دا به د دې امت نه شروع کیږي او نبی علیه السلام په جړه او پریاد به الله تعالی ته کوي الله تعالی به جړه او پریاد ووري الله به امت سره نرمي شروع کی رحم به امت سره راولي حساب کتاب به شروع دا ډیره خطرناک ورځ ده